مسواک کول چې دی نو لومبۍ فایده د مسواک دا ده چې دی مسواک کولو سره فراخي او په مال کې ډیروالی پیدا کیږي. په مسواک کولو سره فراخي او په مال کې ډیروالی پیدا کیږي. اوس که ما دا ووایي چې په مسواک کولو سره پیسې د اسمان نه راځي بیا به ټول خلک مسواکونه کوي. اوس که یو مولا دا ووایي چې ما سره داسې یو وظیفه ده چې هغه د نن شپه کې دې وکړه نو تا سره به سهار 1 کروڑ روپۍ پرتي نو دا خلک به وایي یاره هغه کومه وظیفه ده هغه بس دا څنګه دی جي دا مونږ ته وښیې که نه دا خو به زمونږ ډېره پکار ده. خو چې پیسې پکې نو وظیفې هم کوو مونځونه هم کوو. یو سړی دی 5 وخته مونځ کوي الله نه دې غواړي ته ګوره چې درکوي که نه. نو دا مسواک چې دی نو په دې سره یو خو دا ده چې په دې کې مال راځي او دویمه خبره دا ده چې په دې سره فراخي راځي. دا یو فایده ده. دویمه فایده دا ده چې مسواک کم سړی کوي نو د په سینه باندې به بلغم نه راځي. دا تجربه وکړئ ښه دا به کې 72 فایدې دي چې کم سړی مسواک کوي د په سینه باندې به بلغم نه راځي. او درېمه فایده دا ده چې د چا په سر باندې درد راځي ډېرې مسواک شروع کړي د سر درد به مکمل ختم شي. که هغه دایمي درد وي او که هغه وقتي درد وي خو د په سر باندې به درد به نه راځي. څلورم دا دی چې کم سړی هغه مسواک کوي نو د نظر به تیزیږي. مسواک کولو سره نظر دا تیزیږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سنت کې 2 فایدې دي ها او په هر سنت کې د انسان دپاره فایده ده. لکه په کتابونو کې واقعه راځي وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو غزوې دپاره صحابه کرام لیږلي وو چې کله هغوی لاړل غزوې دپاره نو د مازدیګر د مونځ ټیم راغی. بعضې صحابه سره مسواکونه وو بعضې سره نو هغوی لاړل د ونو نه هغه د مسواک عمره لختې راماتې کړې او کېناستل. دوی چاراندام کول. اوس دا صحابه کرام چې کوم ځای ناستو نو دوی داسې د غر سره لاندې یو ډیری سره لاندې یو وله چې دی نو هغه بایده د اوبو نو دوی لاړل هلته کېناستل مسواکونه یې کول. مطلب مسواک یې مږو چاردام یې کول او کافرانو د بره نه جاسوسان نه ولیږل چې تاسو وګورئ ورشئ چې دا مسلمانان څه کوي. نو دا صحابه کرام چې دوی لاندې ناستو بره ډیری ته چې کله هغه جاسوسان راوختل او داسې وکتل نو هغوی ته خو دا پته نه وه چې دا مسواک څه ته وایي یا دا څه شی دی او یا دوی څه کوي اوس. نو هغوی ناستو صحابه کرام اودسې کو. ګوره دا د سنت هغه فضیلت او د سنت هغه اثر درته ښیي. نو چې کله دا صحابه کرام ناستو او دوی مسواکونه کول او خوله کې دا لرګي مخل نو چې کله هغه جاسوسان وکتل نو هغوی زر زر په منډه باندې لاړل او هغه کافرانو ته یې ووایي چې اوهو تاسو ته پته نشته نن خو درپسې رسول صلی الله علیه وسلم داسې خلق را لیږلی دی چې هلته ناستي غاښونه تیره کوي نن مو په چکونو باندې خوري بل کار در سره نه کوي د تورو جنګ در سره نه کوي هلته ناستي غاښونه هغه چې کوم دی نو مږي او څه لرګي غونته څه دغه ورسره دي او غاښونه تیره کوي درته. هغه کافران د هغه میدان نه وتښتېدل شکست یې ومونته. دا د څه د وجې نه د پیغمبر اسلام د سنت د وجې نه. اعلان کې صحابه ناستو مسواک یې کو سنت ادا کول د یو سنت د ادا کولو د وجې نه الله هغوی ته پوره فتحه ورکړه. نو دا چې مونږ او تاسو شروع کو. نو څلورمه خبره دا ده چې کم سړی مسواک کوي نو د نظر چې دی دا به دې سره دا به تیزیږي. پنځم دا دی چې کم سړی مسواک کوي د معده به صحیح کېږي د معدې ګیس به ختمیږي د معدې چې څومره بیماری دي دا به الله ختموي. او شپږم دا دی چې د ژبې وضاحت او حافظه او عقل چې دی دا به دې تیزیږي.
چې کوم سړی مسواک کوي نو د د ژبې وضاحت د د حافظه او عقل دا به تیزیږي. اوم دا دی چې خوراک پرې صحیح هضمیږي، دا پکې اصل پایده ده. ها نورې پایدې اسی دي، خوراک پرې صحیح هضمیږي. مونږ خو چې کومه خبره کې زمونږ پایدې نو مونږ نه دا اصل ده. نو نن سبا خو مسلمان چې دی نو هغه ته د معدې تکلیف ډیر دی. نو ګوره معده هم صحیح کېږي، هاضمه به هم صحیح وي. او اتم دا دی چې بوډاوالی رستو کوي. مطلب دا نه دی چې بس ته به نه بوډا کېږي، خو ګیره به دا به زر نه سپینېږي، د سر ویښته به زر نه سپینېږي، ای به عمر به ډېري، خو دا ویښته د سر او د ګیرې دا به زر نه سپینېږي. او نهمه فایده دا دی چې د روح وتو هغه حالت چې دی نو هغه به زر ختمیږي. لکه مطلب دا دی چې زنکدن به زر ختمیږي. او لسم دا دی چې د مرګ په وخت کې به کلمه د شهادت نصیب کیږي. دا د ټول نه لویه فایده ده چې د مرګ په وخت کې انسان ته کلمه د شهادت نصیب شي. نو دا ډیره لویه فایده ده، دا ډیره لویه کامیابی ده د انسان دپاره. او بل دا په یو حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر اسلام فرمایي چې کم یو سړی هغه یو مونځ په مسواک سره وکړي، مطلب دا دی لکه هغه یو سړی د ماسپښین مونځ کوي او هغې ته چارندام کوي او هغه چارندامو کې د مسواک وکړو، نو چې کم مونځ ته د مسواک کړی نو هغه مونځ چې هغه د ورته مسواک نی کړی، لکه یو مونځ ته یې مسواک کړی دی او د مازدیګر هغې ته یې نه دی کړی، نو د ماسپښین دا چې دی نو ده ته په مازدیګر په مونځ باندې اویا درجې فضیلت حاصل دی. اویا درجې فضیلت د مازدیګر په مونځ باندې ده ته د ماسپښین په مونځ باندې حاصل دی. نو چې کوم مونځ ته یې مسواک وکړو نو هغې ته اویا درجې فضیلت چې دی دا ورته حاصل دی. اوس د مسواک نیولو طریقه څه ده؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې کومه ستا وړه او بعضې خلک ورته کچای ګوته وایي، کچای، څوک ورته خچای وایي، څوک ورته کچای وایي، څوک ورته وړه وایي. وړه ګوته یعنی ستا دا وړه ګوته چې دا د مسواک لاندې طرف ته او دا درې ګوتې ورپسې چې دي خچای ګوتې پسې دا درې ګوتې دا د مسواک د پاسه راشي او بیا دا غټه ګوته مسواک ته لاندې سیټ ته راشي. نو په دې طریقه باندې اول ښي طرف ته مسواک کول، بیا ګس طرف ته مسواک کول، دا سنت طریقه ده. او که مثال پرس که داسې وي چې یو سړي سره مسواک نشته، یا ته هیر شوی دی یا پاتې شوی دی، نو بیا د ښي لاس غټې ګوتې سره چې کومه مونږ ورته مسواکه ګوته وو، د تشهد ګوته ورته مونږ وو چې په تشهد کې هغه مونږ اوچته وو اشهد ان لا اله الا الله، دغه ګوته باندې دا خوله صفا کول دې ته مسواکه ګوته وایي، دا د مسواک په ځای استعمالیږي. او د مسواک په وخت کې دعا ویل، نو هغه دعا په احادیثو مبارکو کې هغه ذکر ده. پیغمبر اسلام فرمایي تاسو دا دعا وایي اللهم طهر فمی ونور قلبی وطهر بدنی وحرم جسدی علی النار. دا دعا ویل د مسواک په وخت کې مطلب دا دی چې الله زما خوله پاکه کړي، زما زړه دا منور کړي، زما بدن پاک کی او زما په جسم باندې حرام کې اور د جهنم. نو دا دعا ویل، نو ګوره مسواک چې د دې ډېرې فایدې دي. نو خوله م ورسره پاکوي، غاښونه م ورسره صفاوي، او د مرګ په وخت کې به کلمه د شهادت تم نصیب کیږي. بل دا چې په غاښونو به چینجی نه لګي، غاښونه به چینجن کیږي نه. او دام یاد ساتئ چې کم سړي سره مسواک په جیب کې او د اکسیډنټ وکړو، دا د تجربې نه ثابته خبره ده، د اډوکې به نه ماتېږي. دا یاد ساتئ، سخت نه سخت اکسیډنټ چې وکړي الله به دې اډوکې بچ کوي، دا د مسواک برکت دی.
نو چې مونږ او تاسو مسواک چې دی نو دا استعمالو ځکه یو خدا سنت طریقه ده دا سنت طریقه ده او دویمه خبره دا ده چې په دې سره دغه فایدې انسان ته دا حاصلیږي نو چې دغه فایدو دپاره یعنی دا مونږ استعمال کو یو خدا دی چې سنت په هم ادا شي دویمه دا د فایدې به هم راته راورسي معده به هم برابر شي د معدې تکالیف په ختم شي او د معدې مثال په انسان کې د انجن دی نو چې کله د انسان انجن برابر وي په ګاډي کې انجن صحیح وي نو ګاډي تللم کوي مزلم کوي او چې کله د انسان معده برابر وي نه به بلډ پریشر وي نه به ګیس وي او نه به شوګر خیږي او نه به په سر باندې بوج راځي هیڅ قسم بیماری به درته نی او ښه حشاش بشاش به ګرځي او خان دې خوشحالېږي به نو دا چې کوم احادیث مونږ ووي نو مقصد د دې ټولو دا دی چې په دې مونږ عمل شروع کړو ظلم نه ځان وساتو تکبر نه ځان وساتو په دنیا کې ژوند داسې تیر کو چې د الله احکامات او د پیغمبر صلوات والسلام په طریقو باندې خپله زندگی دا تیر کو او بل دا چې مسواک کول دې سره ډېرې فایدې انسان ته حاصلیږي نو چې نن نه مونږ دا کلکه عزم اراده وکړو چې انشاءالله زه کم احادیث وام په دې به زه عمل کوم ته اراده وکړه الله به ورته وجود ورکوي اوس یو سړی وایي زه کراچۍ ته ځم او د اراده نه یې کړي هسې وایي زه کراچۍ ته ځم لکه د تلو اراده یې نه کړي هسې په خوله وایي چې ځم خو اراده یې نه کړي دی به کراچۍ ته لاړ شي په زر کاله کې هم نشي یو سړی دی تش په خوله وایي که نه چې یاره زه کراچۍ ته ځم کراچۍ ته ځم کراچۍ ته ځم او چې دا عملی کار نه کړی د خپلې کپړې نه راغستي غوټه نه راغستي او د مثال چې دی نو د ټیکټ غم نه کړی نو چې تو ځان سره پیسې راوالې نو ټیکټ واله ورشي تعالی به ټیکټ درکړي ته چې مسواک راوالې او ته جیب کې کېدي الله تعالی توفیق درکړه نو دا به ته ومږي دې سره به سنت ادا شي چې ته دا اراده وکړې ګوره په هر حدیث باندې مونږ جدا جدا تفصیل ذکر کوو د دې لپاره چې مونږ په دې باندې عمل شروع د ظلم نه مونږ ځان هم بچ کو بل مسلمان هم د خپل ظلم نه بچ کو الله وایي ما په ځان باندې ظلم حرام کړی چې زه په مسلمان باندې زه ظلم نه کوم تاسو هم په خپل مابین کوئ په یو بل باندې ظلم دا مه کوئ نن چې د مسلمان څومره وس بر کېږي هغه دومره زور کوي او دومره ظلم کوي ولې معاشره دومره تباه شوه دا د ظلم د وجې نه مسلمان سره ظلم کېږي هر ځای کې مسلمان وال خوري دا ولې موږ ناکام او نامراد یو کافر ولې په موږ باندې داسې ډارک راځي د هغې وجه دا ده چې موږ مسلمان خپل رور کمزوری کړی دی موږ مسلمان د خپل رور چې دی نو د هغه نقصاناتو موږ کوشش کوو نو په دې باندې به موږ عمل کوو چې انشاءالله د دې نه بعد به زه ظلم بل مسلمان سره خپل رور او خور سره به زه ظلم دا به نه کوم الله دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين